خو که موږ وګورو د هغې دې خوا ته څه داسې نظر نه دی کړی چې موږ هغه وستایو یا دا خلک هغې ته وګوري او په هغې پسې بیا په دې راروان الیکشن پسې شي او هغې له ووټ ورکړي هغې له کمپین وکړي. زه خاص کر دلته نوجوانانو ته دا غږ کوم هغې ته دا خبرداری ورکوم چې ستاسو سوچ چې کوم دی هغه تاسو خپل مشرانو سره کښېنئ د هغې نه تپوس وکئ چې دلته چې ترقیاتي کارونه چا کړي دي روزګار چا ورکړی دی هغه چا ورکړی دی. هسې په نارو پسې به نه ځئ خو دغه د نوي پاکستان اواز چې اوچتاو یا د 1 کروڑ د نوکرو دعوه کوله یا د 50 لاک د کورونو دعوه کوله هغې صرف دغه دعوې وې. تاسو وکتل نوجوانانو مشرانو کشرانو تاسو د هغې هغه اوازونه مو کتل د هغې هغه منفي پراپیګنډې مو کتلې صرف په سوشل میډیا باندې چې ستا سپکاوی کوه زما سپکاوی کوه دا سپکاوی د دې قوم نه و دا د هغې په خپله و چې اوس یې تاسو حالت وینئ چې په کوم پوزیشن کې دي. زه نوجوان کون ته دا غږ کومه چې د دې علاقې دپاره د ضمن کونسل دپاره زموږ د دې صوبې دپاره چې څه کړي دي هغه جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب کړي دي جناب سکندر ایاز خان شیرپاو صاحب کړي دي. راپاسئ او د قومي وطن پارټۍ دا پیغام چې کوم دی دا هر کور ته ورسوئ زموږ میندو خویندو ته ورسوئ. تاسو ته چې څنګه پته ده پرورۍ کې په 8 فروری باندې د الیکشن اعلان شوی دی نو د هغې لپاره دا نن افتتاح چې کومه ده دا ستاسو د دې کالونۍ والا خوښه وه لیکن بار بار موږ خانانو منې کړي جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب هم سکندر ایاز خان شیرپاو صاحب هم چې دا موږ باندې دوی یو حق وو د دې افتتاح ته ضرورت نشته دی دوی هغه مطالبه موږ پوره کړله بس کار وشو خو راپاسي وه په الیکشن کې خو بار بار موږ د دې کالونۍ مشرانو تنګ کړلو چې موږ له ټایم راکئ موږ له خان ټایم راکړي او موږ باقاعده افتتاح کوو. نو زه تاسو ته دا کوم چې 2.5 میاشتې مخکې تاسو ته کوم کار شوی دی انشاءالله دا کوڅې چې کومې دي خو تاسو ورته وګورئ د حیات آباد منظر ورکوئ.